درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم چې دا خلک د چا مړي او جنازې ته راشي هغه مړی که جهنم ته نه ځي خدای ولیږي ځکه چې د ټاپ دلګان پکې ولاړي د چا ښځه چې بربنډه ګرځي د ټاپ دلی شپېته کاله ما خطابت کړی دی او په ړومبۍ ورځ به مې اعلان وکړو چې دله سړی به ما پسې په مانځه نه ودري ما پسې ټول عمر مونځونه طالبانو او ملیانو کړی دی کو ناټور ما پسې نه دي ملاړ شوی ایو خان ته چا ویلې دې جومات کې ولې مونځ نه کوې دې کې لږ ټایم لګي زیات ټایم لګي نو ټایم لګي کونې ورکولو ته ځي چې په جومات کې ټایم زیات لګي نو ته چېرته ځي د خر بچیه ټایم خو مغه دی که نه چې کوم په جومات کې تیر شي که نه ده تاسو وایئ په ایمان چې عاشق سړی چې معشوقې سره ناست دي هغه ټایم عاشق قیمتي ګڼي او که چې معشوقې نه جدایي هغه قیمتي ګڼي خو تاسو عاشقان نه یې روټي خلاصو په چا مین شوي نه یې که نه مینېدل همیشه په حسن کېږي په حسن خسته شی د خلق سړي خوښېږي الله وی صبغت الله ومن احسن من الله صبغه الله وی زمانه زیات خسته څوک دی وای بل ورځ مې مفتی فرید صاحب نه تپوس وکړو مفتی فرید صاحب نه مې تپوس وکړو عزیز دی چې د شپې سملمه او ما ته یو لفظ خولې ته راځي چې یا الله د خپل محبوب سره د محبوبینو او د خپل جمال په یو جلک میں الله په ژوند مشرف کا په ژوند نو مالته الله جمال په ژوند غوښتل دا جایز دي که ناجایز دي نو ما ته وایي چې د دې نه زیات جایز بل کوم شی دی د دې نه زیات جایز زما عزیزانو په خدای مین شئ او په هغه چهرې مین شئ چې په کومې چهرې په قرآن کې الله پې قسم خوړلی دی والضحا واللیل اذا سجا الله وی اے حبیبا ستا په دې ښایسته مخ مې دې قسمي واللیل اذا سجا او ستا په دې تورو زلفو مې دې قسمي چې په اوږو یې خورې کړي او تیاره جوړه کړي په هغه مخ او په هغه زلفو مین شئ چې په کوم مخ او په زلفو الله مین نن تاسو په څه مین یې دا پتلون سټایل پرتوګونه چې نن ښځو جوړ کړه په دې مین یې تا پرتوګ او دا ځای دی دا دې ځای ته راوستو چې وروستو دا ډولکي پکې ښکاري هلکانو پتلون دومره تنګ کړو چې هغه هم پکې وروستو دوپړی غږوي زړې ښځې خو غټې شوي که نه
نو دا چلی کړي او دا دغه دومره دومره دا ټیلټیز هغه ته دا سپینګيري ډیر ګوري نو سکه تاسو وای په ایمان نال کو کہ اے چیز کا ہے کہ حقیقت ہے ایک بھی اگر اے چیز کا ہے تو آؤ میرے منہ موتر کرو اگر یہ حقیقت ہے اور صبح سے لے کر شام تک تسی دیکھتے نہیں ہو تو میرے منہ موتر کرو آج تیرے ملک سے کیا بن گئے اتنا شرمندہ ملک دنیا بھر میں نہیں ہے یہ کیا بن گئی یہ رنا تے نڈیا دا یہ کی کہندے ریہرسل تے وزیر دی فلانی نچنی جڑی ہے بڑی تیز نس پئی دا چې دغه وخت کې راونیسي او په دا خونه ورته دا مولې ومنډي چې د سور بچیه ته دې دپاره چې ته پردی جنکو منډو ته خوشحالېږي په دې دپاره ته قوم دې دپاره وزیر کړی نن ستا قوم وګوره او ملک وګوره د لودي مړ کېږي وہی بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا بلبلو مت رو یہاں آنسو بہانا ہے منا پاکستان کے رہنے والوں کو ٹھپر کھانا ہے منا نن ٹیپر د سبزی دکان ته ودرېږه او پوښتنه وکړه بینډۍ وګوره بینډۍ سهار کله سبزي والا نه زه پوښتنه کوم بینډۍ په څو دي وایي جي 60 روپۍ کیلو په منډۍ کې مال دا یو وړه وړه ځان کې منډه مونږ بینډۍ نه خورو لوی لوی ټینکرې ترې ډکېږي او امریکنیانو ته ځي کابل ته طالبانو ته نه ځي امریکنیانو ته ځي زما په ملک کې په ما ټیپر هم سره زر دي مسور و دال مونږ به په بچپن کې د غریبۍ د وجې د مسورو پیتی په خول او خوړه بم نن د مسورو د دال پوښتنه وکړه د مهو دال پوښتنه وکړه د چڼو دال پوښتنه وکړه دا ملک دے یا دا وطن پرون چیز دا دا ملک صدر صاحب موہن سنگھ دے کم برج سنگھ دے بدھا کے ہاتھ باشی منموہن موہن سنگھ ما دا موہن سنگھ دی تماشیم کری دی پسند 86 کی دلی تا تلے ہوں د شیخ الهند سیمینارو دارا ترگوان دی دارا سرو د شیخ الهند سیمینارو راجیو گاندھی چې څه وخت کې د شیخ الهند سیمینار لراتلو پارلیمنٹ تا په فیټ موټر کې ناستو او 2 کسه ورسره گاډو 2 گاډو نن ایم پی اے صاحب سرم دا څه کوي لکه څوک چې حمله ونه کړي پرې د نری او غټ تکبیر همدغه نری او غټ لی ټول ارامتوب په تاسو کې ټول ارامتوب په تاسو کې دا دې سټیج ته دا خلک رسول تا